مسلمانه یو شه دا ولې نفرتونه خورېږي دا ولې وایي چې دې مولا پسې مونځ نه کېږي دا ولې خلک وایي چې دا مولان په غلطه لار روان دي په غلطه هغه سړی وي چا نه چې قرآن پاتې وي چا نه چې حدیث پاتې وي چا سره چې د الله دا کتاب وي هغه په غلطه کېدلی چا سره چې د الله کتاب وي هغه په غلطه کېدلی د حق او د باطل د پاره خو میزان د الله کتاب او د محمد مصطفی سنت دی اے عوامو لږ غونده کې ځان پویه کا میلې ته چې ځې نو د رنګ او د چونې د ګوړې نه ځان ساتو که نه ساتو د هغې دپاره چای او پتې ځان سره ولو هلته پکې ګوړه پخه کړو چې کله نوټ او پیسې د چا نه اخلي نوک پې راخ کې نو ورته ونیسې خو خراب نوټ کې فرق کوو که نه کوو کله چې کپړه د دکاندار نه اخلو داسې رایخ کون ورته ونیسو کپړه ګورو که نه ګورو نو چې کله ته د کپړې غم لرې ته په میله کې کله میوه اخلي نو داسې تاوې کې وي هسې نه چې غلطه او خراب او سخا طرفې پې لاندې کړي نو د میوې دپاره خو ته تلاش کې د ګوړې دپاره خو ته تلاش کې د کپړې دپاره خو ته تلاش کې خو د الله د لوی دین چې سترګې پټې شي صرف د دین تپوس دی چې کله سترګې پټې شي صرف د قرآن تپوس دی چې سترګې پټې شي د حدیث تپوس دی دنیا پاتې اولاد پاتې بچیان پاتې طاقت پاتې د دې دومره لوی دین چې ستا لوی حساب او کتاب پې موقوف دی د دې دپاره به ځان کړو که نه به کړو د دې دپاره به لږ د قرآن زده کړه کوو که نه به کوو اے خلق سوچ وکړئ اے خلق فکر وکړئ دا ولې سره د دې چې موږ مسلمانان یو سره د دې چې موږ د مذهب اسلام دعویدار یو زموږ منځونه پنځه دي زموږ دا یو قبله ده زموږ یو دکه بیت الله دی چې حجونه ورکې کوو موږ ټول د رمضان میاشت کې دکه 13 ورځې روجې نیسو موږ تاسو ټول چې مړه شي جنازې کوو موږ تاسو دکه د منځ نه مخکې اذان کوو منبر زمونږ یو دی قرآن زمونږ یو دی نبی زمونږ یو دی قبله زمونږ یو ده الله زمونږ یو دی بیا ولې مسلمان په ډلو ډلو کې تقسیم دی بیا ولې مسلمان په پاټو کې تقسیم دی بیا ولې مسلمان د یو بل خپې وخي بیا ولې مسلمان فرقواریت شروع کړی دی بیا ولې د مسلمان په غم کې د انګریز کردار موجود دی بیا ولې د مسلمان په خاده کې د انګریز طریقې موجود دي دا ولې د مسلمان په غمونو کې د هندوانو طریقې موجود دي خیراتونه د هندوانو په طریقه قبرونه د غیر مذهبو په طریقه ولې موږ مسلمانان یو په کار دا ده چې دا خپل مذهب معلوم کو خپل مذهب په قرآن او حدیث معلومیږي موږ تاسو به د قرآن او حدیث تابعداري کوو انشاءالله که نه رونو ځان د قرآن او حدیث ته ورنږدې کو الله گواه دی چې کله دا سترګې پټې شي ډېرې چغې انسانو